صحبت په انسان باندې څنګه اثر کوي محفل انسان ځان طرف ته څنګه راکاږي تاسو کتلې د علماء کرامو نه تاسو اورېدلي ترجمه او درسونه کې سوره کهف دی هغې کې الله د اصحاب کهف واقعه بیانوي یو شاهي خاندان کې یو څو کسان چې کوم دی اووه کسان مسلمانان شول او دیو چې کوم دی مسلمان او ایمان خپل پټ وساته د وخت باچا د پته ولګېده د وخت باچا راوغوښتل وی شاهي خاندان والا نوجوانان یې او زه تاسو له داسې سزا نه در کومه تاسو له مهلت در کومه تاسو پر خپل خبره باندې نظرثاني وکئ که چېرته بیا هم تاسو په دغه دین باندې وایي کم دین چې تاسو قبول کړی بیا به سزا در کوم هغه نوجوانانو مشوره وکړه روان دي لاړ به شو موږ خو د خپل دین نه ناوړو موږ خو ایمان چېرته هم نه پرېږدو او موږ ته پته ده چې دا بادشاه موږ به وجنې خامخا نه په مرګ باندې صبر وسه مرګ کې کمه فایده لاړ به شو دې ځنګل ته یو غار کې به سملو او هغې کې به د الله عبادت کوو ذکر اذکار به کوو الله به راضي کوو تر څو پورې زموږ په غار کې ژوند و تر هغې پورې خو به د الله عبادت وکړو که نه دی خواست یو موږ وجني نه چې څومره زندګۍ میلاوه شي غنیمت دی روان دي مخامخ یو غار دی هغې ته ځي غر کې لاره کې یو زمیدار ورسره شو زمیدار سره یو سپی دی هغه سپی هم د یو سر روان شل لاړل غار ته ننوتل الله فرمایي وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید دغه سپی چې کوم دی د دغې غار پرې درشل او چوکاټ باندې د غار پرې خوله باندې دا خپې راسې وغځولې څنګه چې سپی سملې او سر یې کېښوده الله اصحاب کهف باندې خوب راوسته او خوب یوه ګنټه نه خوب دوه ګنټې نه خوب میاشت او کال نه 309 سال 309 کال اصحاب کهف ودري مکمل په خوب باندې ودري تفصیل تاسو علماو نه اورېدلې اسپی ورسره هم هلته کې پروت دی د داسې نیکانو صحبت اختیار که د داسې کسانو مجلس اختیار که بعضې مفسرینو لیکلی دي بعضې علماو لیکلی دي الله به یو څو حیواناتو له د قیامت پر ورځ باندې انساني شکل ورکوي جنت ته به ځي هغې کې یو د اصحاب کهف سپی هم دی او الله قرآن کې راغی ذکر کوي د هغه سپي تذکره الله قرآن کې کوي الله مقام یو سپي له ورکه بس زه ستاسو نه تپوس کوم چې زمونږ مقام دا خو حیواناتو کې د ټولو نه اعلی دی الله خو موږ اشرف المخلوقاتو کې پیدا کړي یو موږ نه خو بل مخلوق اشرف او غوره نشته د الله په نسبت باندې الله دا انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله قسمونه خوري والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین او الله د هغې نه وروسته وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ته خو الله ډېر ښکلی پیدا کړی ډېر قیمتي پیدا کړی تا له خو د وچې او د لمبې حکومت را کړی دی وحملناهم فی البر والبحر د وچې هم حکومت تکې د لمدې حکومت هم تکې سمندر هم تا ته الله مسخر کړی وچې هم تا ته مسخر کړې ده که ته راسره نیکو خلکو محفل ته راشي او د هغو صحبت ته اختیار که د هغو سره کېناستې ولې الله به تعالی مقام نه درکوي څه خامخا به انشاءالله تعالی مقام درکوي د دې علماو قدر هغه وپېژنئ د دې طلباو قدر وپېژنئ د دې دا کم محفل چې دی د دې محفل قدر وپېژنئ د دې محفل کې ناسته کوئ